تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. مخکی ذکر وشو چې حرام او حلال برابر نه دي او کافر او مؤمنم برابر نه دي، فرمان بردار او نافرمانم برابر نه دي. خبره د صحت او د ضعف ډیروالی نه ده. خلک په ډیروالی کې پراته دي. تیاره زما مال ډیر شوی، ډیر مال دی شوی خو چې ټیک نه دی، نو څه به وکړي. اولاد مې ډیر شوی نور، لیکن اصل شی هغه صحت او ضعف دی. مال پکار دی خو چې ټیک مال دی، حلال مال دی. نو یوازې ډیرول زه مې سړی دا دوا کوي خبرې چې خدای په دې مال کې راته برکت واچي، دا بهترینه دعا ده. کم خلک چې دا وایي یاره خدای مال مې ډېر کړي، نو مال به ډېر شي لیکن هغه به حلال هم نه او هغه کار به نه کېږي کومه چې په حلال مال باندې کېږي. نو دغه به دې لږه باندې ګزاره ښه ده. او دا سوال کوو چې الله په دې مال کې مې برکت پیدا کړي، خیر به کې پیدا کړي، قوت به کې پیدا کړي چې په لږ مال باندې مې ډېر کار وشي. دې ځای کې چې کله دا خبره وشوه لکه فلانې شی حلال دی او فلانې حرام دی، نو خلکو دا تپوسونه شروع کړه چې لکه فلانې شی څنګه دی او فلانې. نو په دې کې مختلف سوالونه شروع شو او داسې سوالونه شروع شو چې هغه غیر ضروري سوالونه. نو په دې آیات کې تعذیب دی مؤمنانو ته، معنا ادب ورکول دی مؤمنانو ته چې کوم سوال وکړي او کوم سوال ونه کړي. نو هر سوال نه دی پکار چې د هغې سره سره د دین خبره تړلې شوې نه ده او هسې یو سوال دی څه مقصد یې نشته، نو هغه سړی څه لکړي اهم سوال پکار دی چې کومه په دین کې هغې ته ضرورت دی. نو دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو ځل ویل، امام قرطبي نقل کړل چې زه به دې ځای کې ولاړ یم او چې تاسو کوم سوال کوئ نو هغه وکړئ. نو په دې کې یو صحابي پاسېد و، عبدالله ابن حذافه رضی الله عنه، ویل زما پلار څوک دی؟ دا مو سوال دی. نو نبی علیہ السلام ورته وویل چې ستا پلار خو دغه حذافه دی. نبی علیہ السلام ورته وویل چې ما اوس ویلی چې دغه نه دی، نو بیا د خدای بنده د مور نه ولې پرده اوچته شو. نو داسې سوال مه کوه چې سړی وایي زما پلار څوک دی، کومه دې پلار دی، حقه دې پلار دی که داسې سوال نه وي پکار. کله ناکله یو نیم سړی داسې ساده سوال وکړي شي او سړی ته پسې خندا ورشي چې ته اوس ده ته وګوره دا مو د سوال خبره ده، ښه ښکاره خبره وایي. مثال به طور هلکه یو کس سوال وکړو دا نقل کول څنګه په امتحانونو کې دا نقل، په دې ته نه پوهېږي چې دا دوکه ده، په دې څوک نه پوهېږي چې نقل دوکه ده، په دې کې د چا نه تپوس ته حاجت شته. بس هر سړی هلکه نقل کول څنګه، نقل حرام دی او ګناه کبیره ده. دا امتحان د دې لپاره دی چې ته په خپله څه ولیکې، نه دی نه وکړه. بل یو صحابي نبی علیہ السلام ورته ویلي چې ګوره داسې سوال مه کوه د مور نه به دې پرده اوچته شي زما پلار څوک دی. یو بیر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویل الله تعالی به تاسو باندې حج فرض کړی دی.
نو بدې کې اقرا ابن حابس رضی الله عنه پاسېدو نبی علیہ السلام هر کال فرض کړی دی نبی علیہ السلام غلی شو په دویم پیر بیا وویل لکه دا حج به هر کال نبی علیہ السلام بیا څه ونه ویل په دریم پیر ورته وویل نه هر کال نه دی نبی علیہ السلام ویل که اوس ما ویل چې هر کال فرض دی بیا تاسو طاقت لرو د پیغمبر خبره خو دلیل دی پیغمبر خبره هغه وحی چې پیغمبر وایي چې هر کال له بیا الله تعالی یو حکم نازل کړی دی او دې پرې خیر نو باغی کې دن ورنه نوتل چې لکه دا بسنګي بس یا الله تعالی یو شی حکم نازل کړی او دې پرې خیر بس دغه شان به عمل کوو نور دنه به تدقیقات او جوړوالي ته حاجت نشته بل یو صحابي او ځل نبی علیہ السلام نه تاسو کو ویل زما پلار چرته نبی علیہ السلام ته است پلار په ور کې ویل اين ابي وی پلار چې ده نو په ور کې په یو روایت کې راځي چې دې ویل چې زه چرته ویل تم په ور کې دا سوالونه د دې ادب ورکولې چې کم سوال وکړ دې او کم سوال نه دی وکړ کله نا کله دې الله مبارکي خاص کر بدی زمانه کې سړی د ډېر زیات سوالونه راځي داغي یو علاج دا دی چې د الله نه پناه وغواړي یا الله پاک دې سوالونه نه وساته ضروري نه ده چې ته مولا نه تاسو کې مال دا سوال راغلی او د دې څه جواب دی د جواب یو طریقه دا ده چې د الله نه بخښنه وغواړي توبه استغفار وغواړي او دا بس حدیثو کې شته چې یو زمانه به راشي خلکو ته به شیطان وایي چې دا شی چا پیدا کړی دا شی چا پیدا کړی خانو الله پیدا کړی الله چا پیدا کړی دی نو تاسو الله نه پناه وغواړئ او سورۃ اخلاص ووایئ اسی د ذهنونو کې زمونږ ډېر سوالونه دي کم یو سړی دا الله تعالی نه دا سوال کړی دی یا الله د دې سوال نه اخلاص خو بس په ذهن کې کېنولی دی او که چا جواب را نه کو نو د اسلام خبره به کمزوري حدیث نه ده تا چې به دې ذهن کې د الله په باره کې څه کېنولي لږ د الله نه سوال وکړه که ستا د ذهن کلاو نه شو نو ضروري نه ده چې ته ګرځې هلکه راځه د دې سوال به څه جوابي د دې سوال به څه جوابي دا به خبره کوم حد ته ورسي نو یو طریقې دغه هم ده ګورئ چې د الله نه پناه وغواړي او ابو هريره نه چې چا سوال وکړو دا یې ورته وویل چې نبي علیه السلام ویلي چې خلک به دغه شان سوالونه کوي سورۃ اخلاص ویلو د الله نه پناه وغوښته بیا دام اسی بیزه سوال له سړی چاله دعوت ورکی یا سوال ورکی او دا به وسوي لکه دا دعوت د حرام مال نه کړو که د حلال مال نه کړو په دې کې ستاسو کار دی ها یو سړی دی چې تا ته خبره واضحه ده چې د ټول مال حرام دی یا اکثر مال د حرام دی بیا دغه دعوت مقبلو تا ته پته لګي چې د ټول مال چې دی نه دا سودخور دی دا تنخواه چې دی نو سود دی او بل څه شی آمدن نه دی دغه دعوت به نه قبلې که قبول یې کړو نو ګناهګار یې مونځ به نه قبلې هو یو سړی دی چې د سود کاروبار هم کوي او نور ښه کاروبارونه هم شته نو بیا وګې دا تپوس مه کوه چې دا د هغه سود د روپو نه دي کړی او که د حلالو بس دا به د حلالو نه کړی اوس بیا ورځه بیا دي جوړوالي ته حاجت نشته نو دا بعضې سوالونه کې دننه ورته دا خاندي کله نا کله څوک څه کار وکړي سړی پسې ورپسې شي دومره لټوي چې هغه خبره د هغې نه نقصان جوړېږي یو خبره به دومره نه لټي د یو ځای پورې سړی ولټوي بیا یې پرېږدي بس بیا دې اخوا نقصان جوړېږي بیا ورنه کې نو دا د سوال او د جواب په باره کې دا ادب دی موږ ته بل ډېر کله د ستا نه څوک سوال وکړي ضروري نه ده چې ته د هغې حقه شان جواب ورکړې جواب به کله نا کله د سړي د دغه مطابق ورکړي چې یاره دا سړی په کم حالت کې دی هغې ته وګورې او حقه شان جواب ورکړي سوال ته به نه ګورې یو طریقه دا ده چې ستا نه څوک سوال وکړي په کار دی چې دا سوال ته نه ګورې سړي ته ګورې او د هغه مطابق وله جواب ورکړي
دام د جواب یو طریقه ده دا طریقې دي په سوال کې او په جواب کې یا ایها الذین آمنوا ایمان ولو لا تسألوا عن اشیاء سوال مکو عن اشیاء د سيزونو مبارکي ان تبد لكم کخکارش تاسو ته جواب داغه تسؤکم مخففه کی تاسو لره وان تسألوا عنها او کتاسو سوال کوي عنها داغه مبارکي حين باغ وقت کې ينزل القرآن چې قرآن نازلېږي تبد لكم نخکار بشي تاسو ته جواب داغه د قرآن په ذریعہ باندې په وحی باندې خبر راشي او بیا په هغه خپي سړی وای زما پلار سوق دی او چې پلار دی بل سوق نو بیا نو قرآن استاد امور نه پرده وچته وان تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم هو معنی دا ده چې د مخکې خبرې تاکید دی سوالونه مکوئ به ضرورت پته نشته هغه سوالونه زګه که تاسو ته هغه جواب ښکار شي نو یا به خبر کی تاسو او دویم جواب چا دام کړی چې دی و ان تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم خازن وي د دین مراد دې د سوال تعریف کړي دا د سره نوې خبره ده چې تاسو سوال کې د یو شی په اړه کې په کوم وخت کې چې قرآن نازلېږي نو خبره به واضح شي لہذا خاص سوال کوا دا مخکې خبره خو ختم شو ضرورت وته نشته هغه سوال مکو هم په بل ځای کې په قرآن کې راځي بس الو اهل الذکر سوالونه کوي نو چې سوال کې په کوم وخت کې چې قرآن نازلېږي نو لږ صبر کوو جواب به وس نازل شي نو د دې دویمه فقري مقصد یاد دی مخکینی تاکید دی سوالونه مکو یا قرآن به د تخکاره کې بیا به خپي چې کوم ضرورت وته نشته او دویم تفسیر دا دی چې خاص سوالونه کوي چې قرآن نازلېږي نو تاسو ته جواب ښکارش نو دا هم رد کې دی شي دا دویمه فقره او هم صفت کې دی چې خاص سوال کوا او بل سوال ما کو دواړه مقصد دی عفا الله عنها معافی کړل الله تعالی عنها دا هغه مخکینه چې کما د ضرورت نه زیاتی سوال سره کوي دا غي الله تعالی معافی کړل او چې دې دوی مثالږي عفا الله عنها الله تعالی پرېخي دی هغه لره یو حکم الله نازل کړی دی او دې سي پرېخي وسته هغه سوال مکو ځکه الله تعالی چې کوم شي پرېخي د خلکو لپاره باغی کې اسانه ده والله الله غفور مغفور کې دی حلیم او نرم کوونکی دی قد سألها قوم بتحقیق سره سوالونه کړو قوم یو قوم بني اسرائیل بشان من قبل بشان دي سوالونه من قبلكم مخستاسون دا سوالونه کړو د موسی عليه السلام نه د غوا په اړه کې یو څومره به سوالونه کړو ته چې دا غوا یادې نه دی وسنګ رنګ حاضرې به عمر سمري د دې غوا بشي نو کار سي دي سوالونه د ساجد چې الله دې ویل غوا حلاله کو بس یو غوا راوډي سو حلاله او کله چې سړی یو حکم درړي نه لګي مزدا خبرې وکړي دا څنګه وي دا به اخوای دا وسمري دا سوالونه چې کول نو خبره وته ګران شو نو قد سألها بتعقيب سوالونه کړو بشان دي قوم من قبلكم يقوم چې بني اسرائيل مخ استاسو ثم اصبحوا بها كافرين بیا وګرځي د بها په وجه داغه باندې کافرین کافران داغي په وجه بیر د کافر شو اوخه وغخدا صالح علیہ السلام قوم چې موږ له اوخه بکار نه دغه اوخه په وجه باندې بیر د کافر شو سپکواله ولو کو انکار دیو بنی اسرائیل مائده وغخدا د عیسی علیہ السلام قوم یو دسترخوان چې د اسمان نراش او جراغه باغی په وجه باندې بیا کافر شو انکار وکړ حدیث کې راځي نبی علیہ السلام وی مشکات کې نه عام کتابونه کېشته چې نبی علیہ السلام منع کړل د مور او پلار د نافرمانی نه چې یو سړی د مور او پلار نافرمانی کوي حقوق الوالدین وته وي حق اصل کې نافرمانی ته وي نو بچي حق کېږي نه وای پلانې حق کو سمانه د دې معنی دا شو چې پلار راولېدو او زوی نافرمانه کو نو څوک نشي نافرمانه کولای
نافرمانه کیږي سړی بخپل باندې دا ټکی غلط دی دا ویل نه دی وکړ پلار زوی نافرمانه کول شي تاسو وای پلار پلانې عف کړي نه د دې معنی دا شو په پښتو کې چې پلار راولګېدو زوی نافرمانه کو پلار زوی نشي نافرمانه کولای خلک بخپل نافرمانه کی دا عبارت او لاټکه غلط دی بنیاد غلط دی او کله عقدا معنی کې ته چې میراث ولنه دی ورکړي نو دا خو پلار اختیار نه دی دا چا زوی هر څومره ګناګار شي هر څومره چې ګناګار شي چې کافر شوی نه دی دا چا زوی کافر شوی نه او دا پلار نه وجلې او غلام نه دا هغه پورې څوک دا میراث خپل بچی نشي ختمول دا چا اختیار نه دی هم په ژوند باندې د سړی مال له جوسه زویل نه ورکوي ګناګار دی او کداغه مطلب یې چې د معاملاتو ذمہوار نه یم بیا د سټکه ویل پکار دي چې بل سما مقصد دی نو په ژوند باندې د سړی مال له چې چاله ورکو لیکن مرګ نه او د مرګ نه ورسته بیا څوک د مال نه نشي لري کول دغه یو څو اسباب دي چې کفر او قتل او عبدیت په دې باندې سړی چې د میراث نه محروم کی په ګناہوں باندې ډېر غټ ډاکومي څوک د میراث نه نشي ورکول الله ولا ورکړه نو نبی علیہ السلام وایي چې د مور پلار د نافرمانی نه ځان وساتئ او وعد البنات او نبی علیہ السلام ما منع کړی چې بچي خخ او کثرت السؤال ډېر سوالونه بیزه سوالونه بیزه سوال لیدو چې هغه یو د چا د بیزتۍ لپاره یو هغه د څه ضرورت نشته نه په دنیا څخه خبره مرتب ده نه په آخرت او عن قیل او قال او دغه تاویل ما ویل دا خبرې به دلیل دی نبی علیہ السلام منع کړ بس یا دا دریوانو بیا وایو بیا به دا بل وایو دا ایتونه ګران یا ایها الذین آمنوا ایمانوا لولا تسألوا عن اشیاء تبوسن مکوئی ببارد سجنو کی دا سجنو کی انتو بدلکم کخکارش تاسو دا جواب داغی تسوکم نخفوکی تاسو لرا و ان تسألوا کتاسو سوالون کوئی عنها داغی ببارکی حين باغ وقت کی ينزل القرآن وچ قرآن نازلیگی تبدل لکم نخکار بشی تاسو تا جواب داغی دا قرآن او دا وحی بذری باندی عفا اللہ عنها اللہ تعالی معافی کرلا دا دا سی قسم سوالونا دین بعد ما کوئی دیسی واللہ چه غفورن دیر زیاد بخون کے دے حلیم و نرمی کون کے دے یا صبرناک دے قد سالها بتحقیق سوالونا کڑی و دغشان قوم یو قوم بنی اسرائیل من قبلكم مخکستاسنا ثم اصبحوا بها کافرین بیا و برزید داغی پوجبان دی کافرین انکار کون